أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. سورة انعام شروع. د سورة انعام 28 نمبر آیات دی. د دې ځاینا د اولې حصې دریم باب دی د 104 نمبر آیات پورې. په دې کې دلایل دی عقلیه لسه زورونه ورکیا منکرینو د توحید لره، بشارت ورکي مؤمنانو لره. ابتلا ده په نعمتونو سره، په عذابونو سره. او بیا جوابات دي د سوالاتو دریو باقی. او بیا ترغیب ورکیا موالاتو د موحدینو لره. الله ویا چې دوستانه کویا د موحد سړي سکوه. دوا قیدی ذکر کیا د پاره د تیزیا د تبلیغه. طریقه د تعلیم خی او منکی دیا د مجالس د مشرکین او د اهل بدعونه. اخیره کیا تخویب دیا اخرویه او نتیجه د دلائلو ده. وما من دابة او نشت الله ویا یو زنده سره فی الارض پزمکا، ولا طائر او نا یو مرغی یطیرو چی الوزی بجناحیه فوزرو باندی. الا مگر دا امتنا او ڈلی دی امثالکم ستاسو پرنگی. دا پسکیا ستاسو پرنگی دی. یو قول دا دیا چې دا په احتیاج کې الی الرزق، لکه څرنګه چې تاسو محتاج ویا روزی ته، داسیا دا د ځمکې زنده سره محتاج دیا روزی ته. دویم قول دا دیا چې دا ستاسو په شان ډلې دي. اشاره ده د خبرې ته چې دوابه دا د ځمکې زنده سر لا یطلبون الرزق من غیر الله، دا روزیه نغواړي د غیر الله نه. وکیف تطلبون الرزق من غیر الله، تاسو د غیر الله نه څنګه روزي غواړئ؟ ایها الناس والحال انکم اشرف المخلوقات، او حال دا دی چې تاسو اشرف مخلوق وی. نو تاسو ولیا دربار لځئ؟ چرته تا یو مرغۍ لیدلې ده یا دیا یو څاروی لیدلې دی چې دا دربار لتلې دی او الته د بابا په نوم باندې یا د بابا په نوم باندې او د زیرت په نوم باندې چې کما خوراکونه پخ شوي دي هغې غوښتلي دي؟ نه. ما فرطنا فی الکتاب، منګه لا کمې نه دی کړی فی الکتاب په لوح محفوظ کې. لوح محفوظ کې لای ګوره دا هر څه لیکلي شوي. یا معنی دا ده مراد د کتاب نه قرآن دی. ما فرطنا منګه کمې نه دی کړی فی الکتاب یا په قرآن کې. مراد تینا امور الدین دی یا اصولی مسئله یا خبره یا چا تا انسانان محتاج دی. خبره لای ګوره منګه دا اینت څه کمې نه دی کړی. دی باندې سوال چرته رانیشي. ګوره په قرآن کریم کې اصول ذکر دي او تا ته ما ویلي وه چې اصول هغه مهمه د قرآن کریم دی: ایمان بالله، ایمان بالرسول، ایمان بالملائک، ایمان بالیوم الاخره،
ایمان بالبعث بعد الموت، دارنګ ایمان په قدر د خیر او د شر باندې وغیره. دا ایمان دا اصولی مسئلې دی کې د چا تشریح ته او دارنګ د چا تقلید ته ضرورت نه، او یا فروعي مسئلې دی آنکه یا په دینونو کې اختلافات د آدم علیه السلام نه راواله، داسې راواله د نوح علیه السلام د هر چا خپلې خپلې، هر دور کې هر زمانه کې اصولیه چې کومه مسئلو ته موږ محتاج یو زموږ د دین امور دی، نو ما فرطنا علی موږ کمې نه دی کړی فی الکتاب په قرآن کې من شی نه هېڅ څیزه. لکه ګوره قرآن کریم کې اقیموا الصلاة دی، نو دا طریقه رسول الله ښودلې ده چې صلو کما رأیتمونی اصلي. هلته وایي مونځ وکړئ یا رسول الله ما چې څنګه وینئ نو هغه رنګې مونځ وکړئ. قرآن کې آتو زکا دی، دا مقدار حدیثو کې دی، نو تشریح د هغې شوې ده. ثم الی ربهم، بیا به خپل ته دویا یحشرون ورجمع کړی شي. والذین لا یا کسان کذبوا بآیاتنا چې تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو، صمون لا هدیه کاڼه دي د حق د اورېدلو نه، بکمون لا هدیه چاړاګان دي د حق د ویلو نه، فی ظلمات لا هدیه په تیارو د شرک کې دي، ما یشاء الله چاله چې الله وغواړي یضللو ګمراه کړي هغه لره، ومن یشاء او چاله چې وغواړي یجعله علی صراط مستقیم وګرځوي د لره په هغه لاره برابر او نیغه باندې. دلیل عقلي وی دویم، قالت وا پیغمبره ارایتکم خبره کیا تاسو ان اتاکم عذاب الله قراش تاسو عذاب د الله تعالی په دنیا کې، اتتکم الساعه راشي تاسو لرا قیامت، اغیر الله آیا ما سوا د الله نه تدعونا تاسو را بلی، ان کنتم صادقین کو تاسو وی رښتینی، بل ایاو بلکې دی الله لرا را بلی، تدعون تاسو را بلیا دی الله لرا، فیکشفون الله لري کوي ما غسل را تدعون الی چې تاسو را بللی یغیتا. دا نه پیدا د شرکا په دعا چې تاسو غوښتنه د چانه کوئ د یو الله، او دا قرآن کریم کې اته مقاماتو باندې راغلي، نه بیا د شرک په دعا د الله نه ما سوا د بل چانه دا منښته مه کوه، یو الله نه کوه، غوښتنه یو الله نه کوه، انشاء کو الله وغواړي وتنسونا او تاسو پرېږدئ ما هغه معبودانو لره تشرکون چې تاسو شریکان کوئ د الله سره. دلته تنسونا په معنا تترکونه دی، تاسو پرېږدئ په تکالیفو په وختو کې د خپلو معبودانو لره. ولقد ارسلنا لای منګه یقینا رالیږلي دي الی امم ډېرو امتونو ته. دا اوس ابتلان لالیا امتحان نالی په نعمتونو باندې او په عذابونو تسلی ورکیا پیغمبر علیه السلام لک. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، یقینا لای منګه لیږلي ډېرو امتونو ته من قبلک استانه مخکې رسولان، فاخذنا ملای منګه ونیول هغې لره بالبأساء په هغه تکلیفي مالی سره، والضراء او په تکلیفي بدني سره، لعلهم یتضرعون د دې دپاره لاویه چې د عاجزي وکړي. فلولا نو ولې نه وه، فلولا په معنا د حل دی، فلولا نو ولې نه وه اذ جاءهم باسنا کله چې رالی دیو لره باسنا عذاب زمونږه تضرعو چې عاجزي کړې وې، ولکن قصد قلوبهم لیکن الله ویا سخت شو زړونه د دیو. دا کنایه د رسنا د کفر نه. امام قرطبي وی الاصرار علی المعصیه، سخت شو د دیو زړونه په کفر، سخت شو د دیو زړونه په همیشګرۍ د ګناهونو باندې،
وزین لهم الشیطان او خیسته کړي دیو لرا شیطان ما عملونه کانو چې و د یعملونه کول به فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چې د یا پرېښودله عبدالله بن عباس یا نسو فمانه ترکو هر کله چې دی پرېښودله ما هغه څه ذکروا به چې دیو لا نصیحت ورکړی کېدل په هغه باندې فتحنا علیهم لای منګه برسیره کړلې په دی باندې ابواب کل شی دروازې د هر نعمت دې کل شی نه مراد څه دی کل نعمه یعنی هر نعمت ولا الله ورکو دا دلیل دی ګوره د آیات په دې خبره چې ګوره چا باندې فراقي راوستل او چاله ډېر نعمتونه ورکول دا د دې خبرې دلیل نه دی ګنې چې دا سړی الله ته خوښ دی دا کله کله الله امتحانا بعضې خلکو باندې الله نعمتونه راووری خو چې کله دا سړی د الله باغي دی او دا سړی د الله نه فرمانه وي نو بیا دا سړی له دا نعمتونه ورکول دا استدراجي الله نیسي د لره نو لای منګه برسیره کړله په دی باندې دروازې د هر یو شی حتی تر دې پورې دا فریحو چې دی خوشحاله شو دلته د فرح نه مراد هغه فرحه د تکبر ده یعنې کبر یې دی وکړو د تکبره په طور یې خوشحالي وکړه قارون ویلي که نه وی دی زه د دې مستحق یم دا ماله چې الله څه راکړي بما په هڅه باندې اوتو چې دی له ورکړی شوي وو اخذناهم لای منګه ونیول دیو لره بغتة ناڅاپه فاذا هم مبلسون الله وی اچانکه د یا ناامید او د رحمت د الله نه فقطع الای کټ کړی شوله دابر القوم الذین جرله د قوم دا کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی والحمد لله رب العالمین او ټوله صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې رب د عالم دی آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې کله الله رب العزت کافر او دشمن تباه کړي نو په هغې باندې الحمدلله ویل دا سنت دي چې دا الله د مؤمن یو دشمن الله هلاک کو دریم دلیل اخلي وي نه بیا د شرک په تصرف کوي اختیار ګوره دا د الله سره دی قلت وا پیغمبر رایتم خبر را کوي تاسو ان اخذ الله سماکم کو الله والیا ستاسو غوږونو لره و ابصارکم او ستاسو سترګو لره وختم علی قلوبکم او مهر ولګیا ستاسو په زړونو باندې من اله بل کم معبود دی غیر الله ما سوا د الله نه یاتیکم به چې راولي تاسو لره به دغه شینا دغه شیا دغه سترګې دا غوږونه دا زړونه انظروا ګوره کیف نصرف الآیات څرنګې موږ بار بار بیانوو آیاتونه د توحید ثم هم یصرفون بیا د یا اوړي د حق نه څلورم دلیل اخلي وی قلت وا پیغمبر رایتکم خبر را کوي تاسو ان اتاکم عذاب الله کو راشي تاسو لره عذاب د الله بغتة ناڅاپه او جهره یا په ښکاره باندې په سرین ویا د بغتنه مراد داره فی اللیل د شپې راشي عذاب او د جهره معنی داره چې د ورځې راشي یا د بغتن معنی داره بغیر ظهور العلامات بغیر د ښکاره کېدلو د علامو د نښونه او د جهره معنی داره مع ظهور العلامات سره د ښکاره کېدلو د علامونه هل یهلک الا القوم الظالمون نه هلاکولی شي الله ویا مگر قوم ظلم کوونکي دا جواب دی د سواله سوال د دی دا چیرې دا خلک د توحید نه منکر دی او د الله رسول نه مني الله نه مني نو لما لم یات النبی بالعذاب للمنکرین ولی پیغمبر علیه السلام پاک دی منکرینو د توحید او رسالت باندې عذاب نه رالیږي جواب الله کوي وما نرسل المرسلین لای منګ نه لیږو لیږلی شو انبیا ولره
الا مبشرین مگر حاضر ورکونکی و منذرین لایرونکی وی فمن آمنا چا چې ایمان راوړو واصلاح خپل عمل برابر کو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبلای ویرویا پدیو باندې ولا هم یحزنون او نبدی غمجن شي والذین واکسان کذبوا بآیاتنا چې تکذیب کړي د آیاتونو زمونږ یمسهم العذاب رسیږي عادیو لرا عذاب بما په سبب دا ګناهونو کانو چې و د یفسقونه نافرماني به کوله دا جواب د دویم سوال او نه په علم غیب کې یاد پیغمبر نه ولت وا پیغمبر الا اقول لكم زنوای متاستا عندي خزائن الله چې زما سره اختیار دی د خزانو د الله ولا اعلم الغیب او زدام نوای متاستا چې ز پویګما په پټو باندې دا علامه لوسی ویا روح المانی کیا غیب ستوی مراد ویم ناغه دی الذي ویلا دلیل علیه چې آبانی څه دلیل نوی دلیل پای باندې نه عوام غیب دی ته ویا چې ستانه غایب د نظر نه نو علم غیب صرف د یو الله صفت دی خاص غیر د پاره ګور علم غیب دانشته دی او منګه اصول د قرآن کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دارنګه دا عام انبیاءونه او د ملائکونه او دا سیاد سلیمان علیه السلام نه د موسی علیه السلام نه د تمام انبیاء علیه السلام نه منګه نه پیاده علم غیب دا په اصولو کې کړی و چې علم غیب صفت خاصه دی او الله دی بل چاله ثابت اول دا شرک دی او کفر دی سورته نمل ګورئ نمل علامه لوسی رحم الله وی د دې آیات تفسیر د علم غیب نه پیچ د رسول الله نه کړی دا د دې تفسیر په سورته نمل 15 نمبرات کې دی پارا دا شلمه شروع کیږي بی شلمه پارا دا یولنی پانا پای کی صورت نمل 15 نمبرات کې وای د دې آیات تفسیر کوي قولات وا پیغمبر لا يعلم نفویږي مناسک په سماواتی چې په اسمانونو کې دی ول ارض پزمکه کې الغیبا په پټو باندې الا الله مگر یا والله پویږي وما شرون او دیوتا پتم نشتا ایان یبعثون چې دیبا کله را پورته کولی شي بیا عائشہ بیویا رضی الله تعالی عنها چې دا عقیده چا ولرله دا عقیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سبا د خبر نه خبر دی نه فقط اعظم الله فریه دې سړیا په الله باندې غټ دروغ وتړله دا صفت صرف د یو الله دی دا چې یو نبی لا ملائکه لرا ثابتول لا شرک دی ملائکه معلوم الغیب نه دی سورة بقره کې دا غینه نفي کړی و سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا یا الله ته پاکه موږ د ور پته نشته دی د ملائکو نه مقرب بندگان د الله په نسبت باندې بل څوک نه ملائکو ته د علم غیب پته نه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انسانیت یو لویا شخص او فرد دی ام وای ولا عالم الغیبه زا ګورانه پویګما په غیب باندې نه چې ګورانه ملائک پویګن انبیا او د نن سبا زمانه کوډګر یا یو مولا چاته ته ویا یاره
و یاره پلانی باندې کوړی شوي او کله کله خلک په کورونو کې په جنگ باندې واچي ډیر خلک داسې وي زنانو باندې الزام ولګي بدنامه پې نه ولګیا و یاره دا کوډګره ده دا کوډ یې کیا یاره وی منګه زمنګ بچینی بیماریږي او دا پلانین ګورمې چې ده که نه وی د اولاد نه بیماریږي نو ته به مردار ارام خور به ساده به بیماریږي تا به آرامه ګټلي مرداره به د صحیح دروغ به دې ویلي غیبت به دې کړی چغله به دې کړي نوره ګندګري به دې کړي الله به نه د هغې زور وباسي نو بین ګیندو باندې غیب ولګوي او تهمت پې نه ولګوي وایي دا کوډه ده وایي دې سره چوخ وساتي بعضې خلک وایي دې سره تعویز وساتي او بعضې وایي دې سره خپل چوخ دی دا په زمونږ غواګانې وایي مریا د دې غواګانې نه مري زمونږ واړه بیماري وایي د دې بیماري زمونږ خاوندان وایي زمونږ سره لانجې کوي د پلانۍ سره وایي نه کوي دې سره وایي خپل چوخ ورسره دی هلکه دا چوخ مونږ ونه پېژني دا چی دی د چا سره دی کو چوخ ورسره وی د رسول الله سره به وی شپږ میاشتې بیمار دی او کوډې نه پې شوي دی او رسول الله ته پته نشته چې دا کوډې چا کړي یوسف علیه السلام نه بچې کوی ته ورچلی دی کنعان کې یوسف علیه السلام د جړا د لاسه سترګې ړندې شولې او د غم نه به همیشه ډک او یوسف علیه السلام ته یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام کوی کې دی او یعقوب علیه السلام ته پته نشته دی چې یوسف کومه کنده کې پروت دی بیا پسې نه جاړې او یوسف علیه السلام عزیزي مصر دی د مصر نه باچا ته نه جوړ شوی یعقوب علیه السلام ته پته نشته چې یوسف او باچا شوی دی او جړا فریاد پسې کوي انبیا علیه السلام ته دا پته نه او د نن سبا زمانې مولا ته پته ولګېده داسې مولا چې تاله دا خبره کوي چې یاره په تا باندې کوړې شوي دی په تا باندې سحر شوی دی او یا د باندې په کور کې شوی دی نو په دې امام پسې به داسې عالم پسې مونځ کوله دا حرام دی حرام او د داسې سړي سره ګاونډ کول هم حرام دي چې داسې مردار دی په ګاونډ کې او خلک یې په لانجو اچول او د علم غیب دعوې کوله دا په ګټو باندې د شپې ولی رجم یې کوي مردار یې کوي چې څوک ته خبر هم نه دا مردار دی دا د مسلمانانو نسل خرابوي بېځایه کورونو کې خلک په لانجو باندې اچي دا قرآن او حدیث موږ هم ویلي دا کتابونه موږ هم ویلي دي موږ پکې دا مسله نه ده لیدلې چې یاره وایي آیات او یا دا دعا وه او تا د پته ولګي چې پلاني باندې چا جادو کړی نو بسلان ورته وایي یاره وایي دا خو پلانۍ ګور کړی بیا پنګور ته خلک په بد نظر باندې ګوري د هغې اولاد ته هم ګوري نو دشمنۍ باندې اچوي دا عقیده چې څوک لري که نه دا مولا خو د مرګ وږی دی چې کم مولا دا خبرې کوي د دا رجم کول روایي رجم دا کاهن او دارنګې دا پالګري او دا جادوګري او هغه جادوګران چې مشرکي او هغه متعدي مشرکي یو لازمي مشرک دی چې هغه فعل لازمي بسره په خپل کور کې شرک دی او ځان له شرک دی خود سبا کوي یو متعدي مشرک دی چې هغه نه نور ګاونډیان ته ضرر رسي نو دا د مرګ وږی دا سړی چې حکومت وقت له پکاري چې دا پانسي کې مرداري کی او چې څوک د په قول باندې اعتماد کوي چې څوک ولتلی وي او هغه وایي چې یاره ما ته ویله چې په نغري کې د باندې تعویذونه ښخ شوي او یا وایي چې دا باندې پلانۍ ګور کړي پلانۍ د دې سړي هېڅ یو عبادت نه قبلیږي رسول الله فرمایي چې څوک کاهن له لاړ شي که نه پالګر له او د دا تصدیق وکړي تصدیقه څلوېښت ورځې پورې د دې سړي عبادت نه قبلیږي دا به تجدید د ایمان کوي او داسې سړی چې د الله نه ما سوا بل چا له علم غیب مني او چې د الله په شانته کې دا مولا هم پوهېږي کوډونه معلوموي تعویذونه معلوموي د ده په کفر او شرک کې څه شک نه هسې وایي مونځونه مه کوه هسې وایه یاره دارنګې لوټې مه تشوه بې ځایه
نو ګوره دا شرکي عقیده ده، ګوره د چا په قول باندې به اعتماد نه کړي. دا علم زمونږه ایمان دی، زمونږه عقیده ده چې دا علم ګوره صرف د یو الله سره دی، د بل چا سره نشته. دا د الله نبی ویا چې ولا عالم الغیب، ګوره زه په غیبو باندې نه پوهېږم. نو ولې په خپل ځان باندې پې ګوړه منتره شوې د رسول الله ته پته نشته. نو په دې باندې عقیده لرله او په دې باندې پیسې ورکوله، دا کفري خبرې دي. ګوره په دې باندې انسان نه ایمان زی ایمان. خو چېرته دا عمل چا کړی د مولا په قول اعتماد کړی او دا نظریه ساتلی چې موږ ته مولا ویلی دی چې یاره پلانی کوړې کوي یا پلانی یا منترې کوي یا پلانی سره تعویز ورسره دی او دارنګې چوخ ورسره دی، دا نو دا سړی دی بېته آمنتو بالله ووایي. په دې خبرو باندې په دې عقیده باندې د ده نه ایمان تلی. ګوره علم غیب دا ګوره قرآن په دې ګواه دی. هلته د مؤمنانو صفتونه ذکر کوله په سورت بقرې په اول کې. الله مؤمنان کم خلق دی؟ هغه خلق دی یؤمنون بالغیب. الله ګوره د دوی به ایمان په غیبو باندې وي. نو تا خو ایمان د غیبو غرق، ته خو یې نه غیبو ایمان نشته. د الله صفت دا نه دی، ته وایې د مولا دی. تا خو د هغوی کوړه منتره منلي. نو د الله نبی ولا علم الغیب، او زه نه پوهېږم په غیبو باندې. ولا اقول لکم، او زه نه وایم تاسو ته انی ملک، چې زه ملک یم. ملک نه مراد څه ده؟ ملائکو نه یو ملک یم. دا د یاده سوال جواب دی رابش. رسول الله باندې دا اعتراض کړی و چې ما لهذا رسول یاکل الطعام، دې پیغمبر باندې وایي څه شوي دا خوراکونه کوي. ویمشي بالاسواق، دا بازار کې چکرې وایي. لکه د نن سبا زمانې پښتانه اوس که مولا طالب چېرته ښه هوټل له لاړې، مولي صاحب ته څه کوي؟ دا دې وایي چې دا خوله صرف د ده څه ده او یا دا زړه هم د ده څه دی. نو ولې زموږ د پیر صاحب څه نه دی؟ دا خو د دې مور نه څه ووتو، د دې مدرسې نه بهر ووتلو. نو صیب الله جان وایه چې دا د مدرسې نه بهر ته دنځه به نه وځي، زړه نه لري، خپې په خوار پسې نشته. دا به زیاد مدرسې نه به بهر وځي، یا دا به ښه خوراکونه هم کوي. دا خوا راغلی دی سکڼ کې چې کم از کم بې ته ځي چې څه خوب کې چټکې خوله شوي برابري. نو داسې ده چې دا اعتراضات به مشرکینو کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت نه منکرو. هغوی ویل دا بشر انسان پیغمبر نشي جوړېدی. الله وایي نه نه، دا بشر دی، دا انسان دی. هغه لوی ځوان څه کړی و؟ واده کړی و. نو بیا به څه یو کال نیم بعد اولاد پیدا شوی و، زوی شوی و. نو د کلي خلکو زنانه و کلي کې ګډه کړې وی لوی ځوان هم دا کار کوي. څوک نو ولې لوی ځوان به واده نه کوي؟ دا به ښځې نه کوي. نو ګوره دا خوراک کول، په بازار کې ګرځېدله، ودونه کول، اولاد راوړله، دا منافع د نبوت نه دي. نبوت او دا جمع کېږي. ولې د دې نه مخکې دا ټول انبیا تیر شوي. آی خوراک هم کړی دی، اولاد هم راوړی، ودونه هم کړي دي، بازار کې هم ګرځېدلی دی. دقه رنګې د پیغمبر وارث د عالم دی. عالم به بازار لمځي، خوراک به هم کوي، ودونه به هم کوي. دا منافع نه ده. ښه ژوند به هم تېروي. رسول الله به ښه سورلي ساتله. دا نعمت دی. او نعمت څه کې؟ نعمت الله دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به سورلی ته به نعمت وه او ښه سورلی به وه. د الله د پیغمبر سبا د لرې سفر دپاره اوښه وه، قصوه نوم هم ذکر دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سبا قچره وه، او هم د سفر دپاره وه. آس به د الله د پیغمبر ولاړو، زغره به پرته وه، جنګیه خود به دا به جنګیه ټوپۍ دا به وه، توره به وه، ډال به و، پیزار به داسې وه. نو دا به اوس مولا سره وی به وسادي څه د بېخلاصي. دا خبرې د نبوت سره څه نه دي؟ منافع نه دي. ګوره چې یاره عالم په اصلیه باندې څه کوي، یا عالمه په ګاړو باندې څه کوي، عالم په موټرسایکلو باندې څه کوي. اشرف علي تانوي رحمه الله وایي که نه، وایي زموږ نه عجایبات د مخلوقاتو جوړ کړی، عجایب یې منګه ګرځولي وو. وایي چې مولا په سایکل باندې ناست یخ وایي مولوي صاحب سایکل ته نه که مولوي صاحب به سکوټر وس نه کېږي، ګاډی به نه کېږي، سایکل به نه ځي. ځي به پاټک کې کور دی خواره، ځي به
ښه چې موټرسایکل یې وس کې موټرسایکل به وسئ او کو ګاډی وس کې دا سره به ګاډی نو کو ښځې کوي کو یوه وسې کېږي یوه به کوي کو دوې کېږي دوه به کوي کو درې کېږي درې به کوي کو ښه کورې وس کېږي په ښه کې به اوسېږي کو نه وه نو اوساني خیمه خو چا وړې نه ده کو ښه خوراک کې د روشونه دي نو کو نه نو د توتاڼې پاڼې خو چا وړي نه دي دا څه دي شوتل یو تیر د چا نه واله بس ګرم ساک پکې کېږي مزېدار نن نه پې پیسې دي او نه څه دي بهر کې پاک ولا اقول لكم او زه نه وایم تاسې اني ملک چې زه ملک یم ان اتبع زه تابعداري نه کوم الا ما یوحی الیه مګر دا څه چې وحی کولی شي ما ته قلت وایه پیغمبره هل یستوی الاعمی دا دلیل دی د کافر او دارنګې د مؤمن قلت وایه هل یستوی الاعمی آیا برابر دی ړوند والبصیر او لیدونکی ای دړونه دا څوک دی کافر او بصیره لیدونکی دا مؤمن دی دا په دلیل پسې روان دی دویم معنا دا معنا مراد جاهل دی او د بصیر نه مراد عالم دی قلت وایه پیغمبره هل یستوی الاعمی آیا برابر دی جاهل والبصیر او لیدونکی لیدونکی مراد څه دی مولا اوس زمانه کې هم ګوره په تا باندې عالم نما سیوا څه د باندې پتوې لګوي امیان امی سړي ته اوس زمونږ پتوې پاتې شوي امی ته به تا کې بنې یاره پلانې مولا دا خو د تبلیغ نه من کرد دا پلانې مولا یاره دا خو داسې کوي دا پلانې مولا دا خو د پلاني څه کیني پاتې هلکه امیه بروزنې هغه بل ټکې دی هغه څه ځان لویه نو اوسه امیه او ته راځې په ما باندې پتوې لګي څه ده د غلبیل مثال دی دی کوزې ته وایه تا کې وایي دوه ستوري دی او ځان نه نه ګوري وایي هره مرغۍ پاڅېږي څوک څه نه وایي چومړس پاتې وایي د ملکن ستوری ښکاري اوس هر څو غلطیانې کوي ګډېږي به مساج او حرام خور بیا سود خور بیا خو کو عالم چرته د چا سره کېناست او یا یو عالم په ښه جامه واغوستله ښه ټوپۍ په سر به زه دیونه به خلاص نه بیا دله د پلار نوم هم نه یادوي د مور د نه یادوي وایي د پلانۍ زوی ته دی وایي خیر دی څنګه قره کې وایي ګرځي واسکټ ته یې وګوره سپینو جامو ته یې وګوره تیار یې وایي وخوړه یو زنانه وه هغې زمونږ یو شاګرد یې ته ویلي ویل ګل ملا ویل په خښتو کې اوسېږي په پخوا کورونو کې اوسېږي خښتې څه کوي چې کېدای شي څه ورځې پسه دا دیوالونه ورسره سونه شي ته د خښتو غم راوړې ویل خورې به خپله سوځي ده بله نو سوځ هسې دا خو څه تا نه دي راکړې او نه هم ستا نه غوښتي دا تعز من تشاء و تذل من تشاء دا خو عزت د الله په لاس کې دی بس ځینې سړی د هغه تیاره به خوري د سره به نه به لور لاس له راوړی نه به تسکوره نه بیلچه نه کار نه ګټه نه وټه نه سیزن نه میزنه هېڅ سبب نه وي بځای سره به څه ویه هر څه به څه مالامالي برابر به ولې دا الله وعده کړې ده ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة الله وی ګوره چې کم سړی زما د قرآن نه مخ واړی الله وی لنډ تنګ ژوند دله راولم په سبو باندې د زړه تورم وښه به ننوم نه څه کې وایي د قرآن آیات دی څپه ژوند چې د لنډ تنګ شو کله به لنډ تنګ یا چې د قرآن نه د اعراض وکړو پراقي الله وی غواړي یا په وسط کې غواړي عزت الله وی غواړي یا مالونه غواړي دغه رنګې الله ویه چې څه غواړئ نو څه کوئ قرآن ته عبدالله بن عباس اثر دی اثر څه ته وایي د صحابي قول ته مصنف ذکر کړی دی ابن ابي شیبه هغه وایه لا فاقته من قرأ القرآن هغه سړی به کله غریب نشي او کله به وږی نشي من قرأ القرآن چې هغه قرآن وایي د عبدالله ترجمان القرآن دا هغه وینا ده چې لا فاقته لمن قرأ القرآن ولا غنى بعد هغه سړی به غریب نه وي چې کم سړی قرآن وایي او هغه سړی نه مالداره سړی نشته دی چې کم قرآن وایي بس قرآن چې وی که نه
نو بیا د باندې الله رب العزت فراقي وسعتونه راولي او چې کله وسعت یا قرآن ته دې شا کړله او قرآن کریم دې څه کو پرېښودلو نو بیا دې ذلت ته ګوره ځینې که نه په سرونو باندې ټوکرې ګړې بیا د چرګو تخم خرڅوي وایي دا څوک وایي دا د قرآن قاري وایي قرآن ته شا کړې وه بیا دې حال ده دا خو به افسوس هله درشي چې کله د علم نه د لاس وینځله او امزولی د منبر باندې ناست امزولی زما یو ملګری زما سره به یې منډې تړلې کرکټې کولې نو هغه ما ته وایه هغه وایي کله زه تا وینم که نه دی پروګرامونو کې او یاره وایي ته بیان ته دې وایي وینمه وایي چې خفه نه شې وایي د سکینه مې د باندې وشي مال ولې نو وایي چې زم ستا په شانتي یومه او تعلیم هغه سکول هم وامه یو ځای سکول و سوک او یاره وایي زه داسې لوپاره یم او ته داسې نو دا خو مسله ده وسایل دي دا خو الله په تقدیراتو کې لیکلي دي خو علم ته به سپک نظره دا نه کي امام شافعي رحم الله وایي علم حاصلیږي په ذلت خو ثمره او نتیجې غوره عزت دی ځان به ذلیله کې نو اله به د علمه مقاماتو ته رسي یو عالم نه چا تپوس کړی وی دا دومره علم دی ویل په څه زده کړو وی دا مې په دې څه کړی دی ویل که صبرې وی بې صبرې نه که صبر الحمار ویل داسې صبر مې روره کړی دی لکه صبر د خره په خره باندې خلک پیټي بار کي که نه خو هر غږ نشي کولی خو لږې کو ډېرې کله په شارې اوس کېږي او کله په مخ خو به چې څو بوجۍ کل دی پیچلي مقام ته لرسوي او ویل دا علم مې په دې زده کړی دی ویل چې څنګه سهاره کارغه په خپل روزۍ پسې رواني نو سهار راپاڅه که نه قاقا لري بستلی به یې خوار نو دا قرنګې سهار وختي په راپاڅېدلو باندې ویل دا به تلمه بس د غراب په شان ته به مې خپله نو بهر کې په مسله دا ده چې ګوره نه دی برابر الله ویه عالمه نه دی برابر الله ویه جاهله والبصیره والله ویه عالم نه دی برابر علامه ابن قیم ویه وی وفي الجهل موت قبل الموت وی په جهالت کې مرګ دی مخکې د مرګ نه لاهله خپلو خاوندانو لره واجسامهم قبل القبور قبور وی د دیا دا جسمونه وی دا د قبر نه مخکې قبر لتلی دی دا لا مړ نه دی خو ګورئ اسې زنده لاش ګرځي دا جاهله دا زنده لاش دی مړی را پاڅېدلی دی وی ګوره دا اصل کې قبر کې دی او عالم ته څه ویلي دا یې ورته ژوندی ویلي نو عامي به پتوې نه لګئ ښه او نه ته زمونږ د حساب دپاره رالیږلې زما څه به حساب څوک کوي رب بې راسه کوه زما عملنامه خپله ده ستا خپله ستاسو به خپل حساب کوې خپل عمل برابر که ما سره به خپل کوه زه به خپل عمل برابروم افلا تتفکرون لای دومره د سوچ نه کار نه لئ وانذر به او وی روا په دې قرآن باندې ای وی دا قرآن به ته بیانومه په دې باندې به الله وی روما هغه خلک چې هغه یې د محشر او د رب نه ویرېږي وانذر به او وی روا په دې قرآن الذین کسانو لره یخافون چې دوی ویرېږي ایحشروا چې راجمع به کړی شي الی ربهم رخپل ته لیس لهم الله نه به دیو لره من دونه ما سوا د الله نه ولی نه څوک دوسته ولا شفیع او نه به سفارشي وي لعلهم یتقون د دې دپاره چې دی د ګناهونو نه ځان وساتي ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي دا اوسه ترغیب ورکیا موالات د موحدینو ته دا جرګه راله جرګه ابو جهل ویله وی منګه د دې پیغمبره خبره نه منو هلکه ولې نه منې وی منګه خانان ملکان یو منګه افسران یو زمنګه سره خو لوی هودي دي نوکران چوکران راپسې وی څه وکړو وی لا نرضا بمجالسه منګه وی ستا په مجلس باندې ناراضي یو ولې وی ستا سره سلمان دی صهیب دی بلال دی خباب دی
دا غربا صحابه به د ځان د خوانه وشړیا نو چې دا دې وشړله وې زمونږ سره په یو پاک مجلس کې به کښېنیا الله آیات راولېږو ولا تطرد الذین یدعون الله یې ګوره ونه شړې پیغمبره کسانو لره یدعون ربهم چې رابلي خپل رب بالغدات الله ویا سهره ولاشي او ماښامه سهرم الله رابليه او ماښامم الله رابليه نو د دې د وجې نه چې کله دا خبره دی وکړه نو دی دا خبره کړې وه دی دی لږ په سیټ باندې شیه نو په سیرت کې راځي چې بلال او صهیب او سلمان دا پاڅېدل نو داسې سیټ ته کېناستله فقرا سیټ ته کېناستل په یو طرف باندې بس الله آیات راولېږو ولا تطرد الذین نو دا غوره خطاب دی رسول الله ته خو مراد تېنه امت دی ځکه پیغمبر الله معصوم پیدا کړی دی نو ما او تا ته وایي ګوره چې چېرته طالب ونه شړې مثلا چې طالب العلم یا وسال یو ترجیح دې څه له ورکړې وي لکه نن سبا زمانې مدرسو والا دي که و چې خان ملک راولیه او مدرسې له ولا 5 روپۍ اعلان کوي نو هغې ته لا کټې اچوه دا د دی حال دی خان ته لا کټې اچوه نو هغې چې څنګه غلامان او کوټه سري و د فرعونیانو نه تمې په کار دا نه چې مولا ته به لا کټې اچي تا ته به لارې ګودرې سمئ تا ته به پیزار سمیا دا وایي خان لالا را روان دی مشهوره خبره ده یو سړی کور ته تلی و ډېر په چروت کې و خوشحاله و ښځې ورته ویلې ویله ګلالیه نن خو ډېر په چروت کې یا ویل خیر خو دی ویل پته ته نشته خورې ویل نن راته خان لالا ټیزن ویلې اوس ده ته خان لالا ټیزن ویلې دی په کور کې قره کوي تسې خوشحاله دی نو دا ځنې هغه دي نو ګوره اوسه عالم به کوز ناستیه او ده به خریدلی منبر ته خېجولی هلکه پلانې به راځي بیان زه به یا مړ یم یا به ژوندی یم خو مسله دا ده ګوره که د سوپې په لوډ سپیکر باندې خریدلي خوله ایښې وه او یا د ده په سوپې باندې ناست نو ګوره خیر هم نشته سر دې به خلاصېږي زنا چې خریدلي مروسي او مدرسه نه چلېږي چې اعلان به لاله وکړي دومره طالب ورته ووایي هغه دا ته چې پرته یو سادي د کباړي دوکان ته چې غټه تاله یې سپینه میخونو والا هغه طالب وګورې او مدرسې ته به یې کلکه واچي او چې د کم وخته پورې الله چلوله چلیږي به چې نه یانه خپله مزدوري کوئ حلاله روزي ګټه خو خریدلی مریدلی دا خلکه صحیح ده هغه زما سوري په ګټو ولي او هغه استاد یا زمونږ په خوله کې نوڼی به دي شي او تا راوستی دی او تا د علماو د پیغمبر د وارثه منبر ته خېجولی منبر یو مقام ته خریدلی خېده سره شانسه مناسب دي چې ده او بیا د لا کټې راغستې او خان لاله هی او وراچوه او مولا ورته ولاړ دی او شیخ صاحب ورته ولاړ دی او شیخ القرآن ورته ولاړ دی شو دا کار څوک کوي دا د پیټو والا کوي دا کومې مدرسې چې پیټۍ دي پیټۍ او خاص کرا دا د زنانو محتممین چې دي د زنانو نه په ختمونو باندې 10,000 او 15,000 روپۍ راټولوه کله وله ډوډۍ کوه یو زمونږ یو ملګری و هغه داسې ګپي و اته به چې چا ویله لکه څنګه ویل خیمه ویل کور والا دی څنګه دی ویل دا غوسه دی لین کله جوړ کړي نیسه ویله په خوله کې خبره وچک مې تپوس وکړو چې یاد څنګه یو کور والا هغه ویل دا اوس ستا زما د کور والا څه کار دی غلی ولې نه کښېني نو دی د ځوان زامنو اوس دا طریقه شروع کړې ده چې مخکې به خلکو طلباو لزه خپلوان به لکه روټۍ وکړه دا مخکې نه وه طالب راشي یا روټۍ وله وکړه فارغ شوی نه اوس یې خلک جینکوله کوي زاریان په دیم چې دا پلرونه دې جینۍ ته په کور کې نه وایه چې ته چا له ډوډۍ له ځي ستا د دې عالم څه کار دی ستا د مدرسه په کراچۍ کې دا پابندي ده
چې طالب العلم د مدرس د عالم کور باندې ثابته شوله نو دا مدرسې ته سبق ته نه راځي. د تعلق به نه برابرې، د شر او فتنه ده. او څه کې پسې زما راځه ډوډۍ مې دله کلې ده. دا تاسو څه انسانان یې وایي دا په څه شیرو تاسو وکړله؟ دا مې پکې ویل د سهار په اذان کې به نوې ټپه واورېده چې مخکې به فارغ شده علماو له خلکو روټۍ کولې، اوس یې طالباتو له کوي. وایي دا فارغه شوې ده زمونږ وایي ډوډۍ ولکلې ده را به شي. نو د طالبې د تدریس د عالم سره څه کار دی؟ او بیا د پردي عالم سره څه کار دی؟ ستا مدرسې کې مدرس نه دی، ستا سره نه دی، ستا په ګاونډ نه جدا دی، پردو کلو د پردۍ ښځې راټولوه. نو دا د پیټو والا کوي، کله د خلکو خویندې میندې راټولوه. دا باریکه مسله ده. او ستا چې بس زنانه سبق او ویسي ده، زه ګوره چې دې طرف دې وینینم، زه ورته خپله علم باندې عمل وکړه. کریک به د دې څه چلیږي؟ کریک دې سره به نرم نه چلیږي. زنانه بس سبق ویل سیده ویزه پرده کې ځه، نور اخوا دې خوا ټیمونو کې یا مدرسه کې ایسارېدل کېناستل، دا خلک په دې خورو لورونو باندې تک شوی دی، په خپله بې عزته کوي، شرموي. په دې لارو کوڅو کې ارچلې رو راښکته ځه او پورته ځه او داسې ده. زنانه د زنانه د دې دا بورقرم فتنه ده، د دې دا مدرسه فتنه ده، د دې بهر ته راوتلم پې ده. د دیوبند علماو په دې فتوا ده چې د زنانه او مدارس بدعات دي. دا د علما دیوبند فتوا ده. تا ته مالا د مولانا احمد سعید فالمپوریه رحمه الله والا درکلي د بخاري چې ګوره په تاریخ د صحابو کې دا نشته چې صحابیاتو د صحابو نه سبق ویلی، صحابیاتو د صحابو نه سبق ویلی، او صحابیاتو دارنګه د تابعینو یا هغه دے زنانہ ہوتا تدریس کلی. آئی بھائی یہ فتنہ ہے، اس کا مدرسہ بھی، اس کا پھرنا چلنا وی دا ټول څه دي؟ دا فتنی. نو څوک رو را دارا ولا خبره مې دې پورې راغستې ده چې استاد ورا ولا تطرد الذین، طالب جان باندې بچاله ترجیح نه ورکي. طالب خو طالب دی. قرآن کریم کې ته ګوره، زه تا ته اوس آیاتونه راوړم، یو څو آیاتونه تا ته راوړم چې ته وینې الله دا خبره کړې ده. ګوره چې طالب ونه شړې، ته راړه که نه. ګوره سورت کاف وګوره، سټلي مټلي له به ترجیح نه ورکي. 28 نمبر آیات وګوره سورت کاف. دا قرآن نه دی ویلی وینا چې قرآن باندې دی پویه کمه، بیا به دا خلک نه راولي او اعلانونه به پې نه کیه. سورت کاف آیات وګوره 28 نمبر، پاره دا 15 28 نمبر آیات کې وایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله ګوره کلک خپل ځان دا خلکو سره الله ویا چې دی رابلي خپل رب ګوره سحر او ماښام. یریدون الله دی اراده لري وجه او د رضا د الله. ولا تعد عیناک عنهم، الله ګوره سترګې تې ماړه و د دی نه. ولې ته سترګې اړې الله ویا تريد زینة الحیاة الدنیا، الله ته اراده لري د ښایست دنیا چې دا خان ملک بلاله مدرسې لیلان وکي. دا اراده دی ده. او دا طالب جان دی په یخ ځمکه کېنولی دی، او دغه توګل سره څټل سره دی، وسالیا صوفې ته خېجولی دی، او د رسول الله منبر دی کېنولی دی، او لاکټ دی ورچلی دی. او څه دی اراده را تريد زینة الحیاة الدنیا. زما دلته یو مقتدي دی، اما ته وایي مولوي صاحب صاحب دا ډېر طلبا دي، وایي یاره وایي چې پلانې م راوستی وی او یو پروګرام هم خفیه کړی وی، چې مې دی وله کړی وی، وایي چې اعلان به یې کړی وی دی لنګر له مل نن دی ګوره دا خبره وکړه، خو بله ورځ دی وکړه لنډ داسې نه چې هسې دی بې ځای را باندې ځان برابر نه کړي. ما ویل زما نه الله د طلباو تپوس نه کوي، ما نه دا تپوس کوي چې تربیت یې سم که د خېټو تپوس زما نه نشته ښه، کو څه میلاوېدل خورئ او کو نو ناروده کېږئ. څه مثلا صحابه نه تاسو څخه نه وای، صحابه نار نه وو. د ابي هريره به د وږیتوب نه د
نار دا به میرګي ویل پرې راغلی دی او خوار به وایي چې په ګېډه کې به څه نه و هغه جومات په دروازه کې پروت صحیح ده او صحابه کرام به دومره وږي چې څوک دومره ووایه چې د ځان سره هم څه کړي بوځي او وایي د کجورو غونچک دا به وایي جومات ته چا راوړ نو وایي دا به یې ځوړن کو په ستن پسې به یې ځوړن کو نو هغه چې ستاسو په شان نه اوسئ چې په یو ځل یوه پرې راغلی دی او هغه چې موخه ده راشه حلوا راغلی ده او کار یې خلاصوه نه هغوی به یوه کجوره یوه به یې وخوړله بس بیا چې بل به راغلی هغه به بله راغسته دا نه و چې دوه کجورې څوک وخوري بس وایي زموږ په یوه کجوره باندې څه ناڅه خوله لمده شوله دا کافي ده الله یې ګوره ژوند د دنیا څه غواړي ښایسته ژوند بل ځای ګوره سورت هود ګوره 31 نمبر سورت هود یو دېرشم کې الله ته بیا وایي ګوره پاره ده 12 خدي ولا اقول لكم او زه نه وایم تاسو ته عندي خزائن الله چې زما سره خزانې د الله دي ولا علم الغیب او زه په غیبو باندې نه پوهېږم ولا اقول او زه نه وایم اني ملک چې زه ملک یم ولا اقول او زه نه وایم للذین کسانو ته تزدري چې سپکې ګڼي اعینکم ستاسو سترګې سپکې ګڼي ستاسو لا یؤتیهم الله چې هېڅکله به الله ورنکړي دی ولره خیرا څه ثواب الله اعلم بما فی انفسهم انی اذا لمن الظالمین خو ما ګوره دیو ته سپک نظر وکړو زه به د ظالمانو نه یم نو دیو ته به الله یې ګوره سپک نظر نه کویه صورت شعرا وګوره 114 نمبر آیات صورت شعرا 114 نمبر آیات او پاره ده 19 یو سل څوارلسم کې وایه الا وما انا بطارد المؤمنین ورته ووایه ګوره زه نه شړم مؤمنان وایي که نو ستاسو مې پټ کار دی ته وایي دا چڼي وباسه پټ کار یې دی څه کار یې دی څه اوس چېرته سرسایه راوړی سلګون دې راوړی دی وایي زه دا کور ته ویویس یا وایي چېرته یو 520 به دې راوړی پټ کار مې دی څه نه وایي طالب چېرته پاڅوم دا خو خیلاس دی دا خو د عالم جز دی حصې د وساجیک عالم چې عالم دی دا په طالب عالم دی چې طالب نو شاګرد نو بیا په عالم څه کې دا خو ډېر شی دی معلومات خو د هر چا څه ورسره دي دا خو به دې مرتبې ته چې رسېدلی دی دې مقام ته دا خو د شاګرد رسولی صحیح ده دې مقام ته رسولی نه الله یې ګوره ولا تطرد الذین نه به شړیا کسان یدعون ربهم چې دی رابلي خپل ربه سحر او ماښام دا زه یو ځای کې یومه پروګرام له تلی و هسې جواب یې ویلی وی چې پلانې شیخ هم راځي او پلانې شیخ هم راځي وی ته هم راشه زه هم لاړم چې زه لاړم یاره د کلي نیب کې یو سوټی بوټی راوړ اوس هغه دعوت ورکړو نو ملځه ناست دی د کلي سړی دی راغلی دی بس عام خلک راځي را دي شي څه مثلا منبر باندې کېناست مدرسې له مې ویل 2 لکه روپۍ نه هم زه سره پاڅېدم ما ته ویل چېرته ځم زه راځم زه کښېنه چې بیا کله وی ته خو راغلی وې نو ما زه راغلی وم دغه ځای د دې سړي مناسب و ویل دا خو موږ د سیاسي دوکې دپاره راوستی اوس چل دپاره چې د اوټونو ورځې وې او موږ ورته ویل چې زه دا کلی زموږ سره دی او داسې کار وکړه چې د مدرسې له یو 5 روپۍ دا خو دوکه ده ظالمه تا خو ته دروغ ویلي نو چې په دوکو په روپو باندې ته مدرسې جوړې کړي نو زه دا وایم ګوره چې اوس زه بوسه کوټه خالي کوه او مدرسه ته جوړوه بله بیګانه ته یو کس لګی دی وایي یو ضلع محتمیم صاحب تلی دی چانده کلي نو چې چاندې له تلی دی نو هلته پاڅېدلی دی خبره یې کړې ده هغه هلته د کلي سړی دی د کلي سړی دی هغه ته ویل چې لکه ستا مدرسه کوم ځای کې ده هغه ویل چې زه ته به راشي کلي ته ما اوس مدرسه جوړه کړې ده او ته به یې وینې نوره جوړه شوې ده خو څه پې نشته چت پې نشته نو زه وایي هغه منګه مو څه منډه تړلولی چې مدرسه به یې جوړه کړي راشه و چې منډه تړله مو څه وواله وروره چې ویل زه کلي ته رالم د مولوي صاحب نه تپوس وکړو چې لکه مولوي صاحب مدرسه دې کوم ځای کې جوړه کړې ویل چې راځه ویل چې بویدلم ویل د چرګوړو فارم و ویل چې دامچڼي دي چرګونو فارم یې جوړ کړی ویل چې دامچڼي دي ویل د الله مخلوق دی او ویل چې څه به خوري کو به نه خوري چت په خوارانو نه ویل په اروپا مې وله چت کړی دی دې ته وایي کارخان چرګونو نه هم چړي جوړ کړي اوس
دا تحقیق د چا نشته. یو سړی بازار کې نیولی او د مخکې ورځو کې وایي فیلډر ورسره دی چاندې کړي و چې زما کور کې مدرسه ده، نو آی نیولی دی هغې بیا چې لږه خلکو راټینګ کړی هغه ویل چې زه ځان له د اغ ګبري نه را روان شوی ما د فیلډر تیلو روپۍ نشته، ځې په څه ویل راځې په څه، نو ویل چې څه لږ چانده وکړو د یو طرف هم ټینکۍ ډکه کړو، ویل چې بېرته راځو د بل طرف هم ویل ټینکۍ صحیح ډکه دې له ویل کوو. نور ویل دا کار د مولا نه دی زمونږ کار نه. نو اوس کاروبارونه دي مدرسې نه دي کاروبارونه دي. مدرسه په یو علاقه کې مشهوره مدرسه ای غټه مدرسه یو عالم دی په علاقه کې یو کار کوي نو تو ته ساته پیټۍ مه جوړوه چې تا ته خواته پیټۍ کولاو کړي دي او کله ښځو نه څال او کله د سړو نه او کله د سپین ګیرو نه او کله خان وه او کله وساجي ملک وه او کله یو وه او کله بل وه. ظالمه دا خو څه کاروبار نه دی، دې ته کاروبار وایي وساجي دې نه ځان ساته ګوره دا کارونه مه کوه ښه. ښه جي یوریدون لا اراده لري دی وجه د رضا د الله ما علیک من حسابي ملای نشته په تا باندې من حسابي ما حساب د دیو. طلبا را فارغ شوي زمونږ نو زه یو خوا له ورغلمه ستړی مه شوله ماله لکه تدریس بې به وی زمال ګنجایش به دله وکړو که تدریس و زمونږ سوزان له 11 استادان دي. نو ما ویله دغه کې ویل ما پسې خو پلانې هم راغلی او پلانې هم راغلی اوس چې د څه کلي طلبای او په کم کلي کې اوس یو محتمم هم زه او بل محتمم هم زه او استاد راځه زما سبا پړهایي کې زما د طلباو نه استادان په مدرسه کې ډېر دي. د طلباو نه اوسه چې 20 استادان یې نو 15 طالبان دي نو دی ځان له دې تنخواګانو له چاندې کوي نو چې څه 15 طالبان دي نو په 20 استادان ته څه کوي چې تا دومره نیولي دا چانده کول او دیوله په تنخوا کې ورکول او طالب ورته یو نسې دا حلاله ده که حرام دا تا کومه طریقه شروع کړې چې 15 کسان دې ورته کېنولي صحیح ده یو مدرسه ده پاکې 100 طلبا دي پاکې لنګر دی پاکې رهایشي طالب دی پاکې یتیم دی وړو تربیت پکې کېږي پاکې 50 کسان یو استاد ته ناست نو خیر دی که د استاد څه چاته وي چې ته ورله تنخوا ورکوه د دې یو استاد او د وړو ته به سبق وي تا ته به ثواب میلاویږي نو چې تا یو استاد بچي له نیولی او یو د بچی له لور له نیولی یو استاد د ښځې له نیولی چې دې ته به اوسه کتاب وي او تنخوا وله راټولوه په کوم ځای کې په لاور کې وله چاندې کوه نو دا ښه کار نه دی ښه دا مه کوه. ما علیک لا نشته په تا باندې من حسابهم حساب د دې من شین څه شی وما من حسابک او نشته دی ستا حساب کتاب علیهم په دیو باندې من شین څه څیزه فتطرده ما کو ته وشړې دیو لره فتکونه نو شی به ګوره من الظالمین د کمې کوونکو نه. دلته امام رازي وایي کله چې په شان د پیغمبر کې څه راشي په شان د پیغمبر کې ظالم ټکی راشي نو وایي په یحمل علی خلاف الاولاد دا به حمل کولی شي په خلاف اولا کار باندې چې دا کار به ستا څه یا خلاف اولا او بیا به راشي صورت عبس کې هلته بیات مستقل راولې ورو طالب دی ولې پاس عبس وتولى ان جاءه الاعمى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله. داس مقام اول د مبلغه اوس باندې اعتراضات کوي او سایدا عقبه د باندې کوي حمله د باندې کوي اوس په د باندې خلک حمله کوي اعتراضات به د باندې کوي څه به وایي یاره وایي دا سړی زمونږ په دې مابین کې وایي یاره الله خوښ لکه ابوجهل به ویل د دې یتیم نه ما سوا الله نور څوک نه مندل څه دا یوازې دا یتیم و الله ته نور څوک نه میلاوېدل دا به ویل د طایف په خانانو ملکانو دا نبوت راغلی وي یا به ویل د مکې د خانانو ملکانو دا نبوت وي یا به د مدینې د خانانو ملکانو دا نبوت وي یا به د شام د دې وي ویل الله ته نه میلاوېدلو نو اوس په تا ته وایه چې په دې کلي کې ډېر مولان دي دا قرآن یوازې تا ته یاد دی او دا قرآن وی ما یاد کړی دی خو سم مې یاد کړی دی دا مې یاد کړی دی د پنجپیر مولا نه مې یاد کړی دی او د پنجپیر مولا استاد په پاکستان کې الله په قرآن باندې ښه پوه کړی دی ځکه چې دشمن هم په دې ګواهي کوي بریلیان هم ګوره وایه چې دا خلک په قرآن الله پوه کړی دی نو دی به اعتراض کوي الله ته وله جواب ورکړه وکذلک فتنا بعضهم ببعض
دا قرنګ لای منګه امتحاننو زنې د دیو نه په زنو باندې الله دې تیم لای منګه لوی مقام لای ورکو په دې علاقه کې دا قرنګ لای منګه امتحاننو زنې د دیو نه الله ګورا زنې علم لرا په زنو باندې غټ مقام الله وی ورکو ولی ورکو لیقولو ولای د دې لپاره چې انجام دا شي د امتحان لیقولو چې دا خلق ویا اها اولای من الله آیا په دې خلکو احسان وکړه الله علیهما په دې باندې من بیننا زمنګ په ما بین کې ولی نور نه مندله دای صرف ومندلو دا علم واضح کړی دی دا طلباوی د سدیا او وی دا احسان الله په منګه باندې کړی دی نو ته ولا جواب ورکا چې الیس الله بعالم بالشاکرین آیا الله نه د خبرات څخه په شکر گزارو باندې ولینا ای په دې کې شکر په دې کې توحید و په دې کې اتباع د رسول و په دې کې اتباع د نبی و ان الله ول خپل علم ور کړی دی او الله په قران په کړی دی الله قران ته کې نه ولې دی نو دې کې شکر دی ولا ان شکرتم لازیدنکم نو چې شکر وباسه لا زیات امید له نو دا د باندې اول اعتراض کوي ښا چې مړه د خستانه مخ کې زاړه زاړه مولان دي دلته آیس خاتونه خوړلې دي شومې خوړلې سلوختمه خوړلې ده آی دا مسلې نه کولې نکه باز وای کنه وای دا مسلې موږ د مولانو نه دی اورېدلې تا وې د مولانو نه دی اورېدلې وساجیا تا د شوم خارون نه دی اورېدلې هغه به شومې والي سرسایانه به والیا او پردي زکاتونه په غلطه طریقو حاصله ولا زکات به محتمم صاحب واسویل ما قبول کړي دي ځان له په درې دړې ازمکه واغ صلات دو دړې به کور و دړې به مدرسه و چاندې کوي کنه خلک یاره چاندې وکي ما قبول کړي دي وای مال اختیار دی څوک په کورونه جوړي څوک په دکانونه جوړي او څوک په روره پټی ځان لکړي څوک په یو شي کې څوک بل شي کې بس پته نه او دا بسامیان هم د قحال د دامیان حالکه دا هلی او دا په کومه کتاب کې تاریخ دا خو به بنی اسرائیل کول الله په وازګه حرام کړله هغه به ولي کړله ولي ناغه وازګه غوړی به خرڅوله او روپۍ به ولا خوړلې نو چې تا به ته ویل چې وازګه باندې حرامه ده هغه ویل یاره مونږ خو غوړی ولا دغه کړي وازګه مونږ کله مونږ خو وازګه نه ده خوړلې وس دی ویا چې یاره مونږ خو قبول کړی ده نو قبول کړی نه ځان له په پټه کټه اغستې دا هم قبول کړو زکات چې کله قبول کې دا ستاسو نو کوته په ځان له ټوډی علي او کو ځان له په کور جوړه او کو ځان له خرچه کې هیڅ سینه د قبول والی دا مقصد دی او دی له نه قبول کیږي چې زبې قبول کما د دې لپاره چې وساجي ته په بلډینګ جوړه و دا جوړه و زکات سین تار چلی چې څومره دی ورکړې دی به ته خپل زکات ته پوس وکې ښا دا فتوا د چا ده د فتاوی رشیدیه ده او د مولانا احمد سعید پالمپوریه رحمه الله د دیوبند شیخ الحدیث ده دا زمانه ده ښا دا د مفتی رشید احمد ده په احسن الفتاوی دا د امام مالک رحمه الله ده دا د امام احمد بن حنبل ده او دا په سلف او صالحینو کې د سره د چانه ثبوت نشته چې موږ به قبول کوو عدالت طالب وو او د طالب نوم اکرام او د باندې پیژنې ایتیم وو صحیح ده اما سیدل ته سبق هم ویلو زه په یو مدرسه کې مو پته نه لګي یو باندې ویل د روپو راوړه مال راکړل ول چې روپۍ څنګه راکړل ویل په لاس کې میړه ولیم نه دی به ته نه سوي وړي دغه طالب لور کې چې ته قبول وکړه طالب ته پته هم نشته لس لکه به وي 15 لکه به وي راکړل یا او ول به ته نه ډایرک واغستلی چې دا ما څه کړی دی دا ما قبول کړل او وساجي نه طالب ته پته نه ونه چې طالب قبول کړي ته طالب نشي بس تعالی وس روپۍ او سړی راوړي مال راوړي لک روپۍ دا زکات دی خدا زکات والا هو طالب مال بیر تراکا ستړ لک روپۍ لکی ساس خو سیکل نشته به ځان په موټر سایکل بوالو نو ولې چې به محتمی ماهله کې طالب قرباني نه کیږي دی طالب له نقد ورکا چې کار اخلاص ځان لپاره روزګار وکړي نو اوس چې زمونږه په دې مدارسو کې د برکتونه نشته او ګټه چوته مفتی لنګه شوی ده او مفتیانې پیدا کړي دا اولې درجه والا مفتی دی د دویمې درجه والا مفتی دی د درېمې درجه والا مفتی دی وساجیات نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې شیز دی د حرامو دی مسله دی د حرامو ده ناروا ده نو بهر کې په الله ویا
لیقولو چې دا خلک وی هؤلاء دا خلک دی من الله احسان کړی دی علیهم په دیو باندې من بیننا زمونږ په مابین کې وی دا سواله د چا دی د شیوخو د جوماتونو دی تاسې به بوډاګان را پاڅیا چې دا مسلې ګوره چا نه دي کړي پرون بیګا ماته پورن یو سړي ټلیفون وکړ پرون ما جنازه کې بیان وکړ دا کې سیاسي خلک هم ناس نو جمهوریت میراد وکړ او د الله د قانون او د الله د قرآن په خبره مې وکړله چې په دې قرآن باندې ما پس یو سړي ټلیفون وکړ ویل چې قسم په الله دا خبرې ما اوس واورېدې او زه اوس په دې پېښ شوم ما ته دې پته نه وه چې ګنې دا عدالتونه هم غیر الله دي د دې پته ویل ما ته نه وه او زمونږ دا منډې تړلم څه دي د غیر الله دپاره دي نو مال چې تا ته څوک نه وایي نو زه خو یې نه مزي مه نو بار کیفه جمعه بوډاګان به راپاڅېږي د جوماته دا مولان دی ولې دا مولان نه دي څه دا خو د دیوبند نه فارغ دی دی خو هم سبقونه ویلي دي او دی دا مسلې نه کوي او تی کې وی الیس الله آیا نه دی الله تعالی باعلم پویا بالشاکرین په شکر ګزارو باندې واذا جاءک الذین او کله چې راشي پیغمبر تعالی کسان یؤمنون بآیاتنا چې ایمان لري زموږ په آیاتونو باندې فقل ورته ووایه سلام علیکم سلام دې وي په تاسو د دې نه مراد سلام جواب سلام دی ښه به وایي السلام علیکم نو ته به ورته ووایې وعلیکم السلام داسې به ورته ووایي صحیح ده دا سلام د مجیعت دی یا بعضې وایي دا سلام د توجه دی چې تا ته طالب العلم رالی او سلام یې وکړو نو هغه خپله توجه غواړي نو توجه به هغه ته برابر کړي داسې نه چې ته د وړېرګانو سره ناست او سلام طالب وکړې او ته د جواب نه هم خبره نه توجه دې ته وکړه ښه ښه جي فقل ته ووایه سلام علیکم سلام دې وي په تاسو کتب ربکم لازم کړی دی ستاسو رب علی نفسي په ځان باندې رحمت د مؤمنانو دپاره انه من عمله چا چې وکړلو منکم ستاسو نه سوء څه بدي بجهاله په وخت د ناپوهۍ کې ثم تاب بیا توبه ویستله من بعد وروسته د دې نه واصله خپل عمل برابر کړلو فانه غفور رحیم د الله تعالی بخونکی مهربانه دی الله درته څه کوي ګناهونه درته الله معاف کوي ښه جي وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين دا دویم مقام دی وسته مبلغ دویم مقام دی دا دویم اعتراض دی د باندې بوډاګان خو لاړ چې دا نوې نوې مسلې ښه اوس ساجې اوس مولان را پاڅېدله هغه دا خبره کوي چې یاره دا مسله بس بل کار یې نشته دی توحید دی توحید دی توحید دی دا اوس خلک وایي تا به خلک ګوره زمونږ مشران به په دې پیژانګېدل چې هغوی به توحید بیاناو کلک به یاد کړی و صحیح شوله او هغوی به په دې پیژندلی کېدله چې د بدعاتو رد به یې کو تاسو خپل میشن پرېښی اوس به آیاتونه د توحید راټول کړه او 15 جمعې به په دې باندې د توحید بیان وکړي نو ته به پنجپیرې شي صحیح ده او بیا به 15 جمعې په بدعات او رسوماتو رد وکړي چې بدعت څه ته وایي بدعت وپېژنه رسم څه ته وایي سنت څه ته وایي زمونږ د مشرانو درسونه دا نه و وګوره د شیخ صاحب درس وګوره د شیخ خاکی صاحب درس وګوره د شیخ عبدالرحیم صاحب درس وګوره د شیخ طیب صاحب درس وګوره زمونږ د اکابر علماو د شیخ القرآن درس واوره پاکې د عوامو اصلاح کړي توحید یې چړلی سنت بیان یې کړی او رد یې د بدعات کړی دا یې نه دی ویلي چې دا لفظ څو ځل راغلی او دا لفظ په قرآن کې څومره دی موږ خو خپل علمیت ښکاره کوو د خلکو اصلاح پاتې شو نو چې کله رد د بدعات نه کې نو بیا وسالي دا منګکوري چې منګکورو ته لټونه نږدې نو ګوره دا د پسې روزي او شیونه د نه وړي سر دې پې خلاصېږي بیا ته مسله جوړه نو ګوره شیخ القرآن رحمه الله شیخ خاکی سے بویلا شیخ عبدالجبار دامت برکاتهم العالیه الله دې ولا دراز عمر ورکی او صحت کامله بیمار دی بار کې په زمونږ د پاره دا فخر دی که نه 1100 طلبای په درس کې ناست ډېر ښه صحیح ده دا زمونږ د باجوړ سوری دی
نو بار کیفه مسله دا ده چې هغه ویله وی چې من کله د بدعاتو سره موږ له به ویل په لاره باندې به چا نه پرېښوست واړه به یې راته کېنولي په کاڼو به یې وشول چې پنجپیرین په دې ځي راځي چا د خپل کلي کې هم نه پرېښوست تر خو یې خپل کلی دی په دې کې هم چا تایید نه کوه دا خو اوس الله رحم وکړو چې بوډۍ پنجپیرینې شولې او ځوانان هم شولې او استاد زلمي هم شو او مولان هم شو نو په ګټو به یې وشت او نختر ته ختم لتلی وویل چې د دې جومات نه ویستلی و مات او الله هلته اوس پکې د قرآن درس کېږي د هغه شاګرد یې پکې کوي د قرآن درس پکې کېږي او دې جومات نه ویل ویستم چې پنجپیرې دی وی بس جنازه به یې راباندې نه کوله افوا به وه که نه دا به یې خوروله نو دا سخت مساجد څه کړی نو ویل الله ته م دعا وکړله چې ربه دا بدعتیان په سوړو نه نباسه ایسته الله په سوړو نه ایستل نو اوس چې څومره جوماتونه دي پاکې د قرآن درسونه دي تا ته پته ده په باجوړ کې 500 درسه دا د پنجپیر مولان کوي 500 درسه دا اوس دا هغه مولان دي چې دا خو دا خلک پیژني او دا کم چې پکې په دې دا کې غیر مشهور دي او هغه په دې ځنو ځنو وړو وړو جوماتونو کې دي نو هغه خو به یا زر ته رسېدلي یا تصوت دا ستا د باجوړه وساجي سیزن دی دې ځله پسرلی م رالی او الله پې د قرآن پسرلی م راوس بس هر جومات له ده څه سار لګیا دي او څه ماسپښین نه شروع وکړي وروره دا درسونه کېږي نو چاته د سار موقع کېني چاته ماسپښین موقع درسونه د کتاب قرآن ته کېني نو ګوره رد به څه کې د بدعاتو کې رد به د شرک کې او مسله به د توحید کې نو چې توحید دې لرلو نو بس خلک به دپسې بیا استاد را پاڅېږي نو ته به جواب وکړې الله دوی مقام ذکر کوي وکذلک الله دا قرنګې دا توحید وی بار بار بیانومه وکذلک هم دا قرنګې وی دا پنجپیر لفظ بار بار یادومه زما یو شاګرد ته چا ویلي ویل چې یاره د بلکان نه په درس کې پنجپیر یادوي پنجپیر په ما احسان دی ما ته قرآن را ښودلی دی زما عقیدې برابر کړې ده ما ته د جهاد اصول را خوستلي دي ستا مجاهدین اصول پنجپیرینو بیان کړي دي ستا د تبلیغ اصول پنجپیرینو بیان کړي دي ستا د جوماتونو امامانو ته اصول ګوره دی وښودلي دي د بل چا په اصول قرآن کتاب شته نه دی حضراتو دی او که چا لیکلی د دې ونه به یې نقل کړی اغلا به یې کړي وی کذلک هم دا قرنګې دا توحید بار بار زوتومه وکذلک نفصل الآیات و دغه رنګې بار بار بیانو د آیاتونه د توحید دا څله ولتستبین سبیل المجرمین د دې دپاره چې ښه واضحه شي لار د مجرمانو چې دا مجرمه وپېژندلی شي نو دا خو چې تا مسله نه پیدا څه کړي بیان کړي او قرآن دې صحیح نه بیان کړی نو خلک خو باطل او دا خو نه پته نه لګي بیا خو تا ته هر سړی وایي ښه سړی دی خو چې کله تا د قرآن مسله وکړه د سنت دې وکړه د بدعت دې رد وکړو اوس په تا ته پته ولګي چې کم پکې صحیح متبع سنت دی او کم پکې حضرت دی بیا به پکې راښکاره شي ولتستبین سبیل المجرمین د دې دپاره چې ښکاره شي هغه لاره د جرم کوونکو قل تو وایه پیغمبره دا طریقه وزه تعلیم ده قل تو وایه انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله دا د یو سوال جواب ته نه جوړ کا دی به جرګه راولي نو دی به راشي چې یاره مړه کله کله اوس پارلمنټ خبره م یادوه کله اوس ویې مړه دا حکومت خو سلیمان علیه السلام هم کړی دی داود علیه السلام هم کړی دی نو دا د ووټ مسله اوسه کله کله یادوه نه قل ته ووایه انی نهیت وی زه منع شوی ما ان اعبد الذین چې بندګي وکړم دا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو رابلئ ما سوا د الله نه منګه یو قرآن له دعوت ورکو منګه یو ساجي جمهوریت مموریت له دله نه ورکو منګه نه چا غلامي وی نه منو منګه ګوره صرف د یو الله غلامي منو منګه وی د چا خاطر نه کو منګه یو د الله خاطر کو د الله نه یېره ده کنه د بل چا نه خو نه ده وی زه منع شوی ما چې بندګي وکړم دا کسانو تدعون من دون الله دا رسول الله پسې رال کن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایه وی زه داسې کار وکړه چې یو ځل خو وی راشه که نه
یو ورځ وایي ته راځه زموږ دربار له موږ به درځو. پیغمبر اسلام نه ښه ویل په جمعه کې خو یو ورځ راځه که نه په جمعه کې هم نه درځمه، زه په میاشت کې خو یو ځل راځه د الله نبي ویه په میاشت کې هم نه درځمه، زه ویل په کال کې خو یو ځل لاشه نه ویل په کال کې هم نه درځمه، زه ویل عمر بر خو یو ځل لاشه نه ویل عمر بر هم نه درځمه. ولې قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، د دې خبرې نه منع کړی مه ګوره چې زه بندګي وکړم ما سوا د الله نه، تدعون من دون الله د هغه چا چې تاسو یې رابلئ ما سوا د الله نه. دې مجلسونو له موږ نیسو، مجلس به اهتمام کې وستاجي صحیح شوله، د بعضې مجالسو نه د بعضې جلسو نه د بعضې ځایونو د ناستې نه د دې نه به باعمله عالم ځان ساتي، ګوره باعمله عالم به تېنه ځان ساتي. خدي قالت وایه پیغمبره اوس دا دویمه طریقه د تعلیم ده، دویمه طریقه د تعلیم دا راته ته سوال جوړ کړه، سوال به ته ځاسې جوړ کړه چې یاره دا نور مولان په کم طرف روان نو دا ګمراهان دي، او دا نور مولان چې روان دي وی دا په غلطه دي، او که نه وی قل ته ووایه لا اتبعو زه خو تابعداري نه کوم اهواکم ستاسو خواهشاتو، خو تاسو دا کما سیاست وی کوئ او کم جمهوریت کوئ نو په دې باندې د قرآن او د حدیث نه وی دلیل پیش کړه، نو کو دلیل وی د سره وی زه به په اول صف کې ولاړ یم، نو کو په دې باندې وی نظام د اسلام راځي او په دې باندې د ملک امن راځي او زما وینه محفوظیږي، نو وی زه به ثمرګری شمه، او کو دا کار رسول الله کړی او کو دا صحابه او تابعینو کړی وی موږ به ثمرګري شو. نه نو چې مرګری شي نو زه څه ګناه خو دې نه کېږي تایید وی مه کوه، خو وایي هسې خو پټ راشه. بله زما سره د اوټون نه مخکې اوټه زه یو کس توکه کړی و، ویل ډوډۍ مې کلې ده راشه، نو ما چې دعوت خو سړي له ورکړي دا خو د مسلمان حق دی ځې به داسې کار هم وکړو چې درې څو کسان دوه کسان دوه ناسه نور کېناستله او که درې الله مې دې نوم یو زه وم، زه ګاډي ته ناست وم ګاډی هم چلوم، چې لاړو د هغه کور نږدې ورلو داسې نږدې شو، بس هغلته ګېټ خلک مې ډېر ولیدل او ګاډي لکه مل دا ګاډي او خلک ډېر ولاړ دی داسې نه چې چېرته د اوټونو دپاره دعوت نه چلوئ، ویل چې نه مړه عامه خلک، نو مل دا نور پکې څنګه یاره دې بل پکې ویل یاره ویل داسې راته ښکاري چې داسې خوفیه غونته کېږي، ګاډی مې ورته پرېښود زما وروسته به یې راپسې راولی او سلام علیکم، په باره باندې مې استاد یې رومال په سر راواچو سیدی سپیدل کور ته بېرته راغلم، چې کور ته رالم ما ته ویل ته خو ډوډۍ له تلی وې، ما ډوډۍ راوالی، نو ما ډوډۍ له څنګه تلی وې شي مردارو بېرته رالم، نو بار کې کور کې هم نه ډوډۍ خوړلې وه صحیح ده، خو دا ښه سخت خو پکې کله کله راځي که نو مسله دا ده چې واپس شو، نو به وایي چې یاره دې لرانې نو ګمراه به شي، نو هسې خو یې پټ راشه که نو جواب به وکړي ګوره قرآن باندې پیکه ځان قد زللتو وی کو درلما دغه پارلمین لا نو زللتو ګمراه به شمیدن په دغه وخت کې، بیا خو زه ستا سره داخل شومه ته به پکې ناروا کارونه کې، ته به پکې غیر اسلام له دعوت ورکې، ته به پکې استاد زنده‌باد مرده‌باد وې، ته به د اوټ خبره کې، ته به د نوټ کې، ته به د ایم پی ای مینې کې، وې دا شی نه منګه نه کوو قد زللتو ایدن زه به وی ګمراه شمه په دغه وخت کې، وما انا من المعتدین او سمه لار به بیا نه موزمه. درېیمه طریقه د تعلیم ورکوه ښه وی ستاسو وایي څه دلیل شته کو نه، او که نه وی زه خو په دلیل یمه قل ته ووایه انی علی بینه وی زه په دلیل یمه ښکاره من ربي د طرفه د رب نه، وی زما خبره کو د قرآن او د حدیث نه هټ کروان وی به دیوال ته ګزار که، زه وی په دلیل یمه ښکاره من ربي د طرفه د رب نه، وکذبتم به او تاسو تکذیب کوئ د قرآن او د حدیثو، هغه نه منئ تاویلات کوئ غلطه منئ، نو دا خو ساعت په ساعت باندې دی ترقي کوي وساجي په کور کې چرګه پرې وسګیر نه راتاوېدله او نن سبا وساجي د برواله سره د 1 کروڑ روپو ګینټه ده سر د بخلاصي، نو دا وې د کم طرفه را او چرګه نه راتاوېدله پرې وس په کور کې نن سبا وساجي ماڼۍ دي، پمپونه بیل دي، بنګلې بیل دي، حیدرآباد کې کورونه بیل دي، اسلام آباد کې بیل دي، دا د کم طرفه را دا د کم ځینران نو خیریت ته حکم چې عذاب راشي،
نو ته ووایه جواب ما عندي ما تستعجلون به ما سره خو نشته دی اختیار د هغه عذاب چې تاسې په جلتۍ باندې غواړئ. ان الحکم نه د اختیار د عذاب الا لله یو د الله سره دی. یقص الحق الله بیانوي حق لره وهو خیر الفاصلین او د الله تعالی بهتره بیانونکی او فیصله کوونکی دی. څلورمه طریقه وی د تعلیم قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. ایوه کو زما سره اختیار د عذاب وی کنه او تصرف را سویا نوې دا تصرفات د الله سره دی. قل ته وایه لو ان عندي کو زما سره وی ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو یا په جلتۍ باندې غواړئ لقضي الامر نو فیصله به شوې د کاره بیني و بینکما زما او ستاسو په منځ کې والله اعلم بالظالمین الله تعالی پوهه دی په ظالمانو باندې. ظالم نه الله څه دی دا خبر دی. وعنده مفاتيح الغیب او د دې الله سره چا بین د غیب دی لا یعلمها الا هو نا پوی پای بانی الا هو مگر یو الله. دا دلیل عقلی وی وس. مفاتيح الغیب سودیا پینزا وګوره سورۃ لقمان د آیات سره به لیکیا دا هغه تفسیر دی التخا سورۃ لقمان کې ویا اخیری آیات دي د سورۃ لقمان اخیری آیات وګوره پارا د وسادیا یوشتمه اخیری آیات ان الله عنده علم الساعه یقینا د الله سره علم د قیامت دی دا دی یو وينزل الغیث الله را وریا بارانونه دا دی دوا ويعلم ما في الارحام او الله پویږي پاسا چاغه پرهمونه کې دی دا دی درې وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او پته نه لګي او بنده ته چې سبا لبد سکی داري څلور وما تدري نفس بأي ارض تموت او پته نه لګي او بنده ته چې په کما خاوره بمري داري پینځه دې ته پنځ پیرین ویا چې علم غیب ګوره د الله د پاره دا پینځه شی نه مني نو دې پنځ ته پنځ پیریو قرآن نه ثابته مساله ده صحیح ده. وس دا به د الله نه ما سیوا چاله نه مني دلته وایي وعنده د الله سره مفاتيح الغیب چابیانې د غیب د لا یعلمها نه پوهېږي په باندې الا هو مگر یو الله. هلته به بیا جوابات وکړو چې استاد په اکسرې الټراساونډ باندې څه معلومه یا رحم کې بچی معلومه نر دی ښځ دی صحیح شوله دارنګې باران چې امکان دی نه دی هلته به جوابات راشي په هغه خپل مقام باندې ویعلم الله پوهېږي ما په آسماني فی البر چې په وچه دی والبحر او په لمده باندې وما تسقط من ورقه او نه راغورځېږي وفاڼه الا یعلمها مگر الله ته پته ده. الله ته پته ده ګوره چې پاڼه راغورځېږي خو دا پته نشته دی چې په مخ ولېږم او که په استره صحیح ده. نو دا زیادت به پکې نه کوي ما ته خو نه دی معلوم کو په حدیث کې منئ چې تا نه معلوم نو څه پکې ته وچو وما تسقط او نه راغورځېږي من ورقتنا یوه پاڼه د ونې الا یعلمها مگر الله ته پته ده ولا حبة او نه یو دانه شته فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکه ولا رطب او نه په لمده ولا یابس او نه په وچه الا فی کتاب مبین مگر دا په لوح محفوظ کې دي ښکاره. خو شاه ولی الله ډېره ښکله معنی کړې ده. شاه ولی الله ویا وی الا فی کتاب مبین مگر دا د الله په علم کې د ښکاره د الله په علم کې ده وی دا کنایه ده د الله د علم نه. شاه ولی الله وی فی علم الله وی وهو الذی او دا الله غزا دی یتوفاکم چې روح اخلي ستاسو نه یو معنی دا دلیل عقلی دی ښه. دویم وهو الذی الله غزا دی یتوفاکم ای چې ودکوي تاسو لره باللیل د شپې دا غوره معنی ده. دلته معنی دا ده یتوفا په معنی د څه دی ینومکم تاسو ودکوي نو اوس د خوب ته څه ویلی دی؟
دې ته ورکوټی مرګ ویلی که نه دا وړوکی مرګ نه دی وی د ورکوټي مرګ نه الله راپاڅولي چې سر شپږ نمبرې دې نه دی ویلي چېرته دا پکې وایي که نه وهو الذي الله ذات يتوفاكما چې وده کوي تاسو لره باللیل د شپې ویعلم الله پوهېږي ما په څه باندې جرحتم چې تاسو یې کوئ بالنهار د ورځې نو جرحتم په معنا د څه دی ما کسبتم څه چې تاسو یې کوئ د ورځې ثم یبعثکم بیا الله تاسو راپاڅوي د ورځې د خوب نه فیه په دې ورځ کې لیقضى اجل مسمى دې دپاره چې پوره کړي نیټه مقرره نیټه دې مقرره څه کړي چې فیصله وکړې شي دا نیټې مقررې نیټه مقرره څه ده چې ستا روزي لا په دنیا کې ده نو راپاتې څه یا دارنګې ستا ژوند د حیات د دی و ستا یا ورځې او شپې دې لا پاتې دي دې ته دې خلک وایي که نه هلکه وایي څنګه چل دی بس وایي یاره وخت یې تېرېږي وخت وی نه تېرېږي وی مرګ ته دې ورځې نږدې کېږي یو ورځ ته کټ کېږي ثم الیه بیا به د الله ته مرجعکم ستاسو واپس وي ثم ینبئکم بیا به الله خبر درکړي بما په هغه څه باندې کنتم تعملون چې تاسو کول اووم دلیل عقلي وایي وهو القاهر د الله تعالی غالب دی فوق عباده بره د بندګانو نه دی بره د الله د بندګانو نه ویرسل علیکم حفظا الله را لیږي په تاسو باندې حفظا ساتونکي ملائکه د حفظه نه مراد دلته څوکیدار دي دا را لیږي الله دا حدیث کې راځي که نه چې کله سړی ویده شي او سهار بیا ورسته څه کېږي راپاڅي او دا مونځ نه یې کړی نو مونځ ونه کړي نو د دا په غوږونو کې ورسته شیطان ته شرګ وایي د مشکات روایت نو بس بیا یې د مټه نیولی یا چې د کمې کندنې واچو په کم طرف یې وروست و چې کله مانځي وي او سور سار دی برابر و او راپاڅېدلی نو الله د باندې ساتونکي ملایک مقرر کړي دی هغه دې ساتي ښو اعمالو ته دې راکوي حتی تر دې پورې اذا جا کله چې راشي احدکم الموت یو ستاسو نه ته سختۍ د مرګه اسباب د مرګ نه مراد توفته رسولنا روح اخلی ددنا رسولنا زمنګ استازي وهم لا يفرطون او دی هیڅ کمې نه کوي ثم ردوا الى الله بیا واپس شي الله ته مولاهم الحق چې واکدار او مولا د دوی دی الحق رښتینی دی الا له الحکم او د الله له فیصله ده او د الله له اختیار دی وهو اسرع الحاسبین او د الله ډېر ژر حساب کوونکی دی قلت وا پیغمبره من ینجیکم څوک به نجات درکړي تاسو لره فی ظلمات البر په تیارو د لمده کې په تیارو د وچه کې والبحر او د لمده کې تدعونه چې تاسو یې رابلئ تضرعا په عاجزۍ و خفیه او پټه یا معنا قلت وایا من ینجیکم څوک خلاصۍ درکوي تاسو لره دا تیارو د وچې نه والبحر او د لمدې نه چې تاسو یې رابلئ تضرعا په عاجزۍ و خفیه او پټه دا آیات وساجي دلیل دی چې ان دعا المشرکین بالخفیه د مشرکینو ذکر به هم څه و پټ به و که نه صحیح ده و امر الله حکم کړی دی مؤمنانو ته د پټې هما صورت عرب 55 کې به راشي بیا به هلته چیړي لئن انجانا کو چرته د نجات راکو موږ ته الله من هادي د دې غم نه لنکونن نشوبه من الشاکرین د موحدینو نه دته شاکر په معنا د موحد دی قلت وا پیغمبر الله ینجیکم الله نجات او خلاصۍ درکوي تاسو لره من د دغه غم نه و من کل کرب او د هر مصیبت نه ثم انتم بیا تاسو تشرکون شریکان جوړوئ د الله سره د الله سره نور خلکه شریکان کوئ الله اکبر څنګه چلې بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين